نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د چاشت منز دنه مخکې ما خبره کړو د اشراق منز باندې چې کله نور روخیږي یو شل منټه تیر شي او یعنی کې یو نظر اوچت شي او دا نظر ورته ستت غونډه کېږي نو دې ټیم کې 2 رکعاته د اشراق منز کېږي. په دې باندې الله رب العزت د یو پورا حج او عمره ثواب ورکوي. د حضرت انس رضی الله عنه په روایت کې دي تھاما د یو پورا حج او عمره ثواب، د یو پورا حج او عمره ثواب، د یو پورا حج او عمره ثواب دومره زبردست فضایل دي. خجی د دین پس کو دا منګ دا ورځ سلور ایسی کو نو ډومبای ایسه چې کله نور راوخته شل منټه تیر شو نو ډومبای ایسه کې د اشراق منز کیږي او دویم ایسه چې کوم شروع شو په دې کې د چاشت منز کیږي. د جمهور علماء په نږدې باندې د چاشت منز ځان لده او د اشراق منز ځان لده. اوس د ورځې چې کوم دویم ایسه د نور بر راوچت شو او نور چې کوم دینو را ګرم شو نو دغه ټیم کې د چاشت منز کیږي د ضحا منز یا ضحا ورته وایي او دا کیږي د زوال پورې. زوال کوم ټیم دی؟ د ماسپخینه پورې. د حضرت علی رضی الله عنه په روایت کې دي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د چاشت منز یعنی کې د ضحا منز به سټیم کې کو لکه څنګه چې د مغرب طرف ته د انور غورځيږي او د کشان د مازیګر دا ټیم شي چې دومره مشرق طرف ته انور راوچت شو نو هغه ټیم کې به حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د چاشت منز کو. خجی د چاشت منز ډیر زیات فضایل دي. اوس یو کس دی واغوي زما رزق کې تنګي ده کمی ده نو هغه د چاشت منز کوي ځکه چې دا رزق ځان ته راکاږي، پر رزق کې خیر او برکت پیدا کیږي، غم او فکر ور سره ختمیږي. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای حدیث قدسی دی چې الله فرمای سبحان الله اے ابن آدم، اے د آدم اولاده ته څه خبرې د دینه عاجز کړي چې د ورځې په ابتدا کې ته څلور رکعاته منځ وکړه او زه به د ورځې اخیره پورې ستا حفاظت کوم. سبحان الله. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د غوی روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې په انسان باندې لازم دی چې هغه د خپل 360 جوړونو صدقه خیرات ورکړي. پس تسبیح چې کوم دی نو دا صدقه ده. تسبیح سبحان الله، تمهید یعنی کہ الحمدللہ دا صدقه ده، یعنی کہ تحلیل لا الہ الا اللہ دا صدقه ده، تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر دا صدقه ده، امر بالمعروف خلق نیکو ترا بلل و نهی عن المنکر د بدون منی کول دا صدقه ده. او د چاشت 2 رکعاته هغه بهترینه صدقه ده. مفهوم څه داسې دی؟ نو منګ چې کوم دی نو سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر او د چاشت منځ ور سره هم پرې نه دو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ور سره هم پرې نه دو. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما ته زما محبوب زما دوست درې نصیحتونه کړي چې زه به د مرګ پورې دا پرې نه دم. سبحان الله. یو د عربي چې کومې میاشتې دي د دې ایام بیز هغې ته و چې کله د سپوږمۍ رڼا شي نو د ایام بیز روجي نیول یعنی کې 14 14 15 او دویم د وده کېدو نه مخکې ویتر کول او دریم د چاشت منځ کول. سبحان الله. ام هانی رضی الله عنها فرمایي
چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې د فتح کېدو په ورځ باندې غسل فرمایو او بیا اته رکعاته د ضحا یعنی کې د چاشت منځ کو. نو زما عزتمندو د ټیم د کمی او د زیاتېدو په وجه باندې د منځ منګه زیات کم کو، یعنی کې منګه 2 رکعات مو 4 رکعات مو 6 رکعات مو 8 رکعات مو چې منګ ته سونه ټیمي. او ما مخکې دا خبره کړو، زه اکثر دا خبره کوم چې منګه کم بیت الله باندې رحمتونه ورېږي نو د هغې شاخونه مسجدونه د مسجدونو شاخونه موږ خپل کورونه جوړ کو او یا د کاروبار ځایونه جوړ کو. اکثر په دې ټیم کې کم چې د چاشت د منځ ټیم دی په دې کې ټول خلک مصروفه دی او په خواریو محنت کې لګېدلې 10 بجې ټیم دی یا 11 بجې ټیم دی. نو په دې ټیم کې خلک په محنت کې دی او دغه ټیم کې منګ او 10 کو. نو کوم سره ټیم شته 4 رکعات منځ مو کو، کوم سره نور ټیم زیات ته 6 رکعات مو کو، کوم سره نور زیات ته 8 رکعات منځ مو کو. نو منګه هاي په دې ټیم کې الله ته ودرېدو. نو زه په دې کې خبره بل کوم زم کو د چا د جوړونو بیماری ده او هغه نه کیږي او هغه ته چاشت منځ کوي اب بالکل خشي ازماوي کوي. دویمه خبر دا کوم چې د چا د رزق تنګي ده او هغه د چاشت منځ کوي نو دا هغه د رزق تنګي په کلم نه دومره بهترین منځ دی، دومره زبردست منځ دی. او منګه دا منځ په خپلم کو، خپل بچو ته مزده کو او خپل کور حالت مزده کو، خپل اهل و عیال ته مزده کو. بهترین چونکه د فرض منځونو سره، چونکه دا فرض منځ نه دی، د فرض منځونو سره د نوافلو اهتمام هم وکړو. او دا حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم په خپل کړه صحابه وي مونږ ته دا نصیحت کړي په ژوند کې به یو وارم پرې نه دم، نو په ژوند کې هغه نه پریدي. نو مونږ په دې برکتونو کې په دې دغه کې ځان شامل کو او ډیر زیات کم ژوند دی. منګ پس آخرت را روان دی، مرګ را روان دی، حشر را روان دی، حساب کتاب را روان دی. دلته تیاری ټیم دی او سانس ہے تو چانس ہے. منګ سره ټیم شته دی ځکه نو منګ هغه په نفلونو کې، په ذکرونو کې، په فکرونو کې تیر کو. نو ټول به ان شاء الله د چاشت منځ کو کنه ان شاء الله.